کائنات فرمای ولا تقتلوا النفس التي او موجن نفس اغا حرم الله چې حرام کړی د الله جل شانه وغلرا الا بالحق مگر په حق په جرم شرعي سره ذالکم وصاکم به دا پوخ حکم در کول شي تاسو ته په دې سره لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم دغه سورہ انعام 151 نمبر آیت چې پدې کې الله تبارک وتعالى دا هغه سيزونو ذکر فرمایلی دی چې کوم رب کائنات په خپل بندگانو باندې حرام ګرځولې دي هغه کې لومبي دا چې شرک مکوي دویم دا چې د مور او پلار نافرمانی دین ځان ساتي او دغه سدریم خپل اولاد د لوګي د يرینا مقدوي او سلورم دا چې منکر او فحش کارونو ته نزدیکيږي او هغه ګناهونه چې کوم ظاهري دي او کوم باطینی دي د ظاهري اندامونو دي او کدنه د زړه سره تعلق ساتون کی ګناهونه دي د ټولو نزان ساتي او اوس پدیزه کی په دې اخره کې فرمایي چې ولا تقتلوا النفس التي او موجنی نفس اغا حرم الله چې حرام کړی د الله جل شانه اغا الا بالحق مگر په حق جرم شرعي سره ذالکم دا پوخ ذالکم دغه چې دی وصاکم به حکم در کول شي پوخ حکم در کول شي په دې سره تاسو دا لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ولا تقتلوا النفس التي او موجني نفس التي حرم الله چې حرام کړی د الله یعنی الله جل شانه په یو مسلمان باندې د بل مسلمان قتل دا حرام ګرځولې دي او بیا قران مجید کې الله تبارک وتعالى سورہ نساء کې فرمایي ومن قتل مؤمنا اغه څوک چې قتل کړي یو مؤمن لرا فجزاؤه جهنم خالدا فيها داغي جزاء او سزا چې دینو همیشه د پاره جهنم دی وغضب الله عليهم ولعنهم دا الله جل شانه غضب دی پر انسان باندې او دا الله لعنت دی پر انسان باندې چې څوک لګیا شي او بے گناہ مسلمان قتل کوي نو قتل چونکه یو داسي جرم دی چې الله رب العالمین دا حرام ګرځولې دي او بیا د قتل د قاتل او د مقتول د حشر په میدان کې ټول نړمبي به د قاتل او د مقتول عدالت لګي الله رب العالمین به ټول مخ کې میدان محشر کې د قاتل او د مقتول په منځ کې به فیصله کوي نو لہذا چې کله یو کس راولېږي او بل مسلمان لره قتل کی نو داغي قصاص دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب داغي هغه کی بدل لی
ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. د هر یو نفس په بدل کې نفس ته، د پوزي په بدل کې پوزه ده، د سترګې په بدل کې سترګه ده، د هر عضو او د هر اندام په عوض کې داغي بدل لي. او د قران مجید فرقان حمید داسې خپل عادلانه نظام دی چې کله د یو قاتلنا قصاص واغشتل شي نو بیا د معاشرین جرم په خپل باندې ختميږي. او چې کله یو قاتل د خپل د دولت په نشه کې د خپل د دولت په زور باندې هغه د جرم نه بچ، د سزا نه بچ او انصاف او عدالتونه خرڅ شي، مظلوم ته انصاف ملو نشي، او دغه چې کوم خلق د انصاف په طلب باندې ناس پی هغه د دولت او د پیسو په هرس کې خرڅ شي، نو بیا معاشره چې دی هغه تباہ کیږي. بیا د الله تبارک وتعالى طرفنا عذابونه راځي. څنګه چې زموږ استاد موجوده حالات دي په وړو وړو خبرو باندې قتلونه کول، الانکه دا قتل د یو انسان قتل دا سیده گویا که د ټول انسانیت قتل لے. ومن قتلها فکانما قتل الناس جميعا. د یو انسان قتل دا سیده گویا که د ټول انسانیت قتلول لے. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی کچری دا ټول انسانیت د یو بے گناہ کس په قتل کې شریک وي نو الله رب العالمین به دا ټول جهنم ته وغورځي. ټول انسانیت کچری د یو مظلوم په قتل کې شریک وي نو الله تبارک وتعالى به دا ټول جهنم ته وغورځي. او نن موږ او تاسو معاشره دغه قتل نه ډک دي په وړو وړو خبرو باندې. موږ او تاسو د خپل معاشري په جرائم باندې چې کله نظر واچو نو چې کوم بنیادی اسباب د قتل لري د دنیا معمولی مفادات د پاره او دغه سی وړو وړو پیغور او وړو خبرو د پاره او دغه سی معمولی شکوک او شبهات په بنیاد باندې لګیا د قتلونه او مرګونه کی او قتلونه او کی مرګونه او کی بے ګناه وینتوي کی چې کله د تاسو کې نو چیرې ما ته چا پیغور راکړو او ما په دی باندې شکو او ما ته په دی باندې شبهات وغیرہ. حالانکه شریعت مطهره د رب کائنات نه لوی غیرتی ذات بل څوک نشته دی. هغه غیرتی ذات د قران یو اصول مقرر کړی دی چې کله یو کس یو خاوند خپل خزي باندې یا یو کس په بل کس باندې یا په دو کسانو باندې د زنا تهمت لګئی، الزام لګئی، نو فلیاتو باربعه شهدا، سلور گواهان براولی. سلور داسې گواهان چې هغه دغه زناکار سړی یا زناکار خزه دوانه په داسې حالت کې لیدلی وي چې بالکل د زنا په عین حالت کې وي، د دخول په حالت کې وي، په داسې حالت کې لیدلی وي او دا سلور وانه شهادت ورکی، سلور کسان شهادت ورکی. او داسې کسان وي چې دا کسان هم چې د صحیح او عادل کسان وي، محدود فی القذف نوی، مردود نوی، مردود شهادت نوی، متهم نوی، او دغه چې د معاشره کې بدنام خلق نوی، بالکل صحیح سلور گواهان داسې چې کم عادل وي او بالکل د عدل او انصاف والا نیک خلق وي. سلور گواهان داسې کسان چې د هغوی شهادت مقبول وي، هغوی به شهادت ورکی. هغه شهادت نه بعد چې د حد زنا دا جاری کیږي. کبل فرض یو کس دعوا وکي او د سره سلور گواهان نصاب پوره نه نو الټه په د باندې حد قذف جاری کیږي، اتیا کوړې به د توالی کی. یا د سره سلور گواهان وي، یو گواه چې د عین د شهادت په منځ کې رستو شي، او یا سلور گواهان وي، یو گواه پکې چې د هغه محدود فی القذف وي، یعنی مخ کی پس جرم باندې په د باندې کوړې لګېدلې وي، 50 تهمت لګولې وي، نو دیتا کوړې لګېدلې وي 50 باندې د دروغ او تهمت لګولو په وجه باندې هغه ته محدود فی القذف وي. د داسې کس شهادت هم نه قبلي. نو صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله یو کس په داسې حالت کې خپل بیبي ویني
نو دی بسنګ غیرت دا برداشت کی چې دی سلو غواهانو پس ګرځي او بیا سلو غواهان را پیدا کوي او بیا په داسې حالت کې ویني نو دا غیرت بسنګ برداشت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې تاسو نه زیات غیرتی او زما رب چې دی هغه موږ ټول نه زیات غیرتی ذات دی هغه چې دا حکم ورکړی دی نو مطلب دا دی چې په وړو وړو خبرو باندې په وړو وړو شکوک او شبهات باندې او وړو وړو چې دی تهمتونو باندې او وړو وړو پیغورونو باندې با قتلونه مرګونه دا باندې کې دې پر شریعت مطهره په سوره نور کې چې کوم د حدود او د قصاص او د تهمت لګولو د زنا و غیره چې کوم انتهایی سخت او باریک قوانین دی هغه د پاره دی چې هر یو سړی را پاسي په بل تهمت الزامونه لګي په یو پاک دامن زنانه باندې څوک تهمت نه لګي وړو وړو شکوک او شبهات باندې په بنیاد باندې څوک قتلونه او مرګونه نه کوي نو لہذا زمونږ استاد معاشره د دې خبر نه ډک دی چې وړو وړو خبرو باندې قتلونه مرګونه رب کائنات فرمای ولا تقتلوا النفس التي او موجن نفس هغه حرم الله چې حرام کړی د الله جل شانه غلرا الا بالحق مگر په حق په جرم شرعي سره ذالکم وصاکم به دا پوخ حکم در کول شي تاسو ته په دې سره لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ